السلام علیکم ورحمۃ اللہ. په اخره کې زه خپل والد محترم شیخ ابو عمر عبدالعزیز النورستاني حفظه الله ته خواست کوم چې هغه تاسو ته یو څو نصایح وکړي. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قدر منو رونو زتاستا تقریر نکوم او نه تقریر کولای شم. زتاستا صرف یو درې خبرې کوم چې هغه مونږ اهل حدیثو کې ډېر انتهایی زیات موجود دی. نو که مونږ دغه درې خبرو باندې عمل وکړو نو انشاءالله الله سبحانه وتعالی به مونږ کې خیر او برکت اچوي. له ټولو نه مخکې دا خبره چې مونږ کې اتفاق او اتحاد نشته. اکثر ما ته دلته خلک راشي چې جماعت جوړو. زه وایم چې جماعت جوړ شي تاسو به بې اتفاقه شئ. او واقع خبره ده دا زما تجربه ده چې جماعت جوړ شي بیا بې اتفاقه شي. نو دا اتفاق او اتحاد د ایمان د ترقی لپاره، مسلک د ترقی لپاره، د عمل د ترقی لپاره یو اهم جز ده. لہذا دا کوشش وکړئ چې د زړونو نه کینه او بغض او حسد وباسئ، چې یو انسان اهل حدیث شي، لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي او په قرآن او حدیث باندې د عمل اقرار وکړي. نو بیا هغې دپاره څه پکار دی چې بل خپل رور سره کینه ساتي، بغض ساتي، بې اتفاقي کوي، ناچاکي کوي. تر دې پورې چې مونږ دا لیدلي دي چې دوه وروڼه به یې دواړه به اهل حدیث دي، خو صرف د دنیایي مفاد په بنیاد باندې بې اتفاقي، یو بل سره خبرې نه کوي، یو بل تیمارداري او بیمار کرسي نه کوي. دا مونږ ډېر لوی مرض دی. باید چې مونږ د دې مرض نه ځان وساتو. وخت کم دی، تفصیل نه کوو. دویمه خبره هغه دا دی چې زمونږ علماو کې، طلباو کې، عوامو کې د خپل مشرانو، د خپل علماو قدر او قیمت نشته. علماو پسې خبرې کوو، علماو پسې خنداګانې کوو، د علماو پسې چې کوم ده نو استهزاء کوو. اول دی الله سبحانه وتعالی مونږ نه دا مرض وباسي زمونږ علماو نه
چې د چا د استهزاء او چا د خندا جوړ نشو. زه همیش د پاره د خپلو ملګرو ته دا وایم الله غفور رحیم دی. که د الله حقوقو کې څه کمی ته راولي پکار نه دی چې راولو. انسانی بشری د تقاضا په بنیاد باندې که کمی راشي نو الله غفور رحیم دی، هغه بخونکی مهربان دی. او د خپلو ملګرو ته علماو ته زه دا وایم خو داسې عمل او داسې کردار او داسې حالات په ځان کې پیدا کا چې نور خلق در باندې ګوته پورته نه کړي. که تا نه یو غلطي وشي که ته شپېته کرته توبه وباسي الله ته سر په سجود شي نو الله به دې وبخي، خدا عوام دې نه بخي. الله به دې وبخي خو عوام دې نه بخي. د دې وجنه عالم د پاره طالب د پاره د چا څوک چې منسوب دی د علم تاغې د پاره دا پکار دی چې په اودس کې ګرځي. درېمه خبره زه دا کوم چې ګورئ دنیا کې چې کم قومونو کې دعوت او تبلیغ دی هغه قوم ترقی مومي زیاتیږي. کم قوم کې چې دعوت او تبلیغ نه وي هغه قوم ورځ په ورځ ورکیږي. زه خپل علماء کرام دا خبره کوم چې موږ د پاره دا غره کېدل نه دی پکار چې ګنې زه خطیب یم، زه امام یم، زه مدرس یم، زه درسونه ورکوم. ټیک دی بېشکه ته ورکوې الله سبحانه ته راضي ځکه چې طلبګار دی. خو چې څوک د دین طلبګار نه وي د الله طلبګار نه وي الله او رسول سره د هغې تعلق نه وي نو هغې ته به دا تبلیغ څوک کوي او دا دعوت به څوک ورکوي هغې ته. زمونږ مشر قاضي ابراهیم صاحب دا خبره وکړو دا پتلو کې خلکو سره کېناستو کې خلکو سره خبرې اترې کولو کې الله سبحانه وتعالی ډېر لوی برکت اچولی. د دې یو مثال به زه دله درکم او انشاءالله کېږئ به هم نه او دا خبره به تاسو ومنئ. د صوبه سرحد کې چې مونږ دعوت د اهل حدیث شروع کړو د ټولو نه لوی نورونه وکړو کېدو کې دومره فایده شو چې مونږ ته نن شیخ امین الله صاحب غوندې، شیخ محمد نبی صاحب غوندې، شیخ عبدالمنان صاحب غوندې او شیخ سمیع الله صاحب غوندې او نور داسې علما بل ورځ کې نه بل ورځ غوندې یوه خبره ورته وړاندې کا نو الله سبحانه وتعالی په دې کې خیر او برکت اچوي. لہذا زه خپل علما کرامونه ائمه عظامونه خطباؤنا مدرسیننا قاریاننا دا هیله کوم دا امید ساتم چې دا دعوت دا او تبلیغ چې کوم په دې کې دا دعوت د راوستو کار چې کوم دی زما استاد دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين.